امام احمد رحمه الله دا یو لوی بزرگ تیر شوی دی سلور امامانو کی یو امام دی امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی دا سعودی عرب والا امام والا خلق دی دا مذہب او عقیدی والا خلق دی دوی سلورم مذہب فالو کی دا امام احمد سے مقلدین دی مذہب والا خلق دی دا دوی امام دی دا امام المسلمین ویلکی امام دار الحجرہ امام المسلمین دیتا امام المسلمین ویلکی امام دار الحجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ویلکی امام احمد بن حنبل دا امامانو کی کشر امام دے زمن دے امام شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دا استاد دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا استاد دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وفاتو چه پکم کال پکمو روزو کی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ پکلونو کی نزدی وفات شوه دے پا اقا وقت کے دا پیدا شوه دے نو د عمر کم الله رب العزت په د باندې ډېر امتحانات راوستي او ډېر سخت ژوندۍ د تیرا کړی دا بعض خلکو ژوندۍ قصدن سخت تیرا کړی دا د خپل بچی خپل کاکا کار به روټۍ نه خوړله چاچا کار چاورته ولی وې دي سرکاري عہدو باندې دي او سرکاري خلک اکثر داوینه اخوادي خواکیږي اگر چې هغه وخت کې بچا رشوتونه نه غوښتو خو بیا هم هغه به دې تم حرام ویل چې یو سړی مثلا لس ګنټي ډیوټي دا او دا 15 منټه مخکې رالو دا حرام شو ولی 15 منټه د په دې دغه کې په تنخواه کې دغه 15 منټو تنخواه شامل ده تنخواه ټول یو شی ده هغه به حد درجه احتیاط کو خپل زوی کړه به روټۍ نه خوړل او خپل کاکا کړه به روټۍ نه خوړل موږ به دا څه نه کوو ځکه اوس امامانو لیکلي دي چې اوس اکثر کسان ګډ وډ دي د اکثر کسانو کاروبار او د اکثر کسانو پیسې ګډې وډې دي اوس به اکثریت ته ګورو غالب ته ګورو چې د چا اکثر مال حلالي هغه سره به ارسه کوو چې د چا اکثر مال حرامي هغه سره به بیا خوراک سکات نه کوو د خپل دور خپل مسایل نبی علیہ السلام ویل زما امت باندې به داسې دور راشي چې سود به عام شي که چا ته سود نه رسېدلی نو د سود لوګې به هر چا ته رسېدلی یعنی د هر چا په مال کې به څه د حرام او شایبه وي بهرحال امام صاحب داسې بهتر دی یو ځل ورکره وایي د ضرور د کور د خپل بچي د کور نه روټۍ راله ښځې ورته مخې ته کېغوستله دې ویلو چې ما باندې به د خپل کور روټۍ خوري خو هغې ته پته نه وه کور کې به روټۍ نه وه یا دا روټۍ به مزیداره وه هغې ورته کېغوستله چې هغې وخوړله سات پس ته تپوس کوي یا بعضوی چې ویم نه خوړه تپوس یې وکړو چې دا چا نه دا روټۍ راغلې ده دا خو بل شان ده ویل دا ستا زوی رالېږلې ده ویل دا زه نه خورم چا ورته وایي څه پې وکړو چې په دې باندې ویل دا لاړ شي د سمندر کې غوزار کوي چې د سمندر میان یې وخوري وایي چې رشته دار له به ورکو ګاونډي له به ورکو وایي چې زه خپله د حرامو سیز نه خورم یا کوم سیز کې چې د حرامو شایبه ده نو په ګاونډي څنګه وخورم دا خو خوراک صحیح نه دی زما دې کې زړه کې شک دی ویل لاړ شي د سمندر میانو ته گزار کوي ځکه هغه مکلف نه دي د هغوی د حرام او د حلالو تپوس نشته دی د ځناورو نه بس دا هغوی ته گزار کوي نو بس یا گزار کوي چې کوم کس لاړو هغه دریاب ته گزار کړه چې راغلی ویل چېرته دې گزار کړه ویل دریاب ته امام احمد رحمت الله علیه ویل چې دا خو به میانو خوړلي د هغې ورځ نه بعد تر مرګه پورې بې میان هم نه دي خوړلي دغه پته نه چې کوم مې به هغه روټۍ خوړلي دا بزرګي ته اسې سړی نه رسي چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشان دا موږ د دې لپاره بیانو چې صرف موږ ته احساس وشي زموږ زړه کې د حرامو نه عزتمندو قباحت پیدا شي توبه استغفار توفیق راته میلاو شي موږ داسې نشو کولی خو توبه خو کولی شو استغفار خو کولی شو ندامت خو کولی شو چې یا الله موږ دې داسې دور ته پرېوستو که دې دور کې ته داسې کیم نو نشي کولی دا داسې دور دی امام احمد رحمت الله علیه یو لوی بزرگ دی لس لاکه احادیث دته یادو پخوا به د قرآن په شان باندې خلکو احادیث هم په یادو باندې یادول قرآن په شان به احادیث هم په یادو باندې یادول دته لس لاکه احادیث یادو یو کتاب یې لیکلی دی 40 زره یا 35 زره احادیث یې په هغې کې لیکلی مسند امام احمد او د 2 پیرې د ټولې دنیا چکر لګولی دی د څه دپاره د دین دپاره د الله د دین د حصول دپاره او یو ځل یې ګیله وکړه وایي ما نه فلانی ځای پات شو ولې وایي ما سره دومره پیسې نه وې چې زه هلته تللی وې او ما تا د هغه عالمانو نه زده کړه کړې جړل بیا په دې باندې د ده په وخت کې یو مسله شروع شوه چې دا قرآن
مخلوق دی کدا د الله خبرې دي د الله کلام دی کدا الله د نور مخلوقات پشان باندې جوړ کړي دي لکه څنګه تورات زبور انجیل الله تیار ور کړی دي الله خبرې نه دي کړی هغه د الله کتاب دی دا د الله خبرې دي لکه څنګه چې د الله مخلوق اسمان زمکا جمعات نو آیا دا د الله مخلوق دی یا الله په خپل کلام کړی دی نو امام احمد سے او د اهل سنت والجماعت دا عقیده دا چې دا القرآن کلام الله غیر مخلوق دا د الله کلام دی مخلوق نه دی نور مخلوقات دی دا مخلوق نه دی پیغمبران مخلوق دی خو کلام الله مخلوق نه دی هغه وخت کې مامون الرشید دورو مامون الرشید مشهور بادشاہ تیر شوی دا معتزلی ذهن معتزله یو فرقه تیر شوی دا هغه د باندې پابندی ولګوله دینه پس بل بادشاہ المعتصم راغله دی به واثق بالله راغله درې بادشاہانو په باندې ظلمونه کړی دي به د دینه پس متوکل بالله راغله دی هغه بیا مناظره او شو صحیح شو خو په دغه وخت کې سخت عذابونه علماء ته ملو شوی صرف په یو مسله باندې د مامون چې کما مور وا یا خزا هغه ایرانی وا نو دوی باندې د معتزله رنگ نو بهرحال امام احمد سے باندې پابندی ولګوله چې ته به دا مسله نه بیانې هغه وخت کې چې کم قاضی دغم احمد نو ددم احمد نو سو وخت پسې حاضر کړو بازوی 30 میاشتې په جیل کې گرفتار کو بیا هغه نه پس راوېستو ډیر زیات کمزورې شوی د دزوی عبد الله بیان کوي چې زما پلار به 300 رکعات موږ کول خو چې کله دا سزاګانې وخوري به یو نیم سل رکعات موږ کولو پوره موږ به نشو کولای امام احمد صاحب عدالت ته حاضر شو امام احمد صاحب خپل واقعه خپل بیانای وې ز په لار باندې روانو ما زوی بیانای چې ابو حیثم ته د مرګ په وخت کې دعا کوله چې خدای دې په ابو حیثم باندې رحم وکړي خدای دې ابو حیثم ته ګناه معاف کړي چاوته ابو حیثم څوک دی وې ز چې کله د بادشاہ دربار ته عدالت ته روانو ما دا هغه غل دی ابو حیثم ماته په وخت کې یو څو خبرې کړې وې ماته ویلې احمد بادشاہ دربار عدالت ته رواني ستاده لپاره د سزا بندوبست شوه دی ک دروغ وې د سزا نه بچ کیږي ک رښتیا وې نو سزا به خوري ستا خوخه دا ما اتل زر کوړي خورلې دي پغلا کې بار بار می خورلې دي ما یو پیرم غلا نه قبول کړي چې د عدالت نه خلاص شوه ډایرکټ چوری لته ما ډایرکټ غلا لته ما زه د بادشاہانو او د عدالت د کوړو نه میرې دلې اے امام احمد ستخو په حق باندې ولاړې د الله په دین د الله په کتاب باندې ولاړې دا سينو چې د الله د دین نه او د او یریږي د بادشاہ نه او یریږي او د الله د دین نه خبره بدله کی مسله بدله کی او دا سړي چې ټول مسلمانان ستاسو د وجې نه رسوا شي ته امام المسلمین ته د ټول مسلمانانو د ټول نستر امامه وې دا غل سړي خبره ما پزله کې واغستا چې غل په دروغ باندې ودرېږي زب په حق باندې ودرېږم د 30 میاشتې بعد چې بادشاہ راوېستو وستا د قتل منصوبه جوړه شوې ده چا ورته ویلې کیناستو الله ته دعا وکړه ویل یا الله ستا حلم او ستا صبر دا خلک ډیر متکبر کړي دي ته حلم او ته صبر کې خلک زیاته کوي ته په نور بادشاہی ولا ورکه گورنری ورکه د دې زیته نور زیاتیږي خدایا پاکا ننستا اولیاء وتا ستا دین ته نقصان رسي من مدرسه جمعات کې ناس من چا تسوی دي د الله ستا دین بیانو په حق شپه باندې یو سورز کې دن یو بادشاہ خمر شو چې بل زویراله هغه دغه نه زیات یو سیر بل سوا سیر هغه دغه نه زیات هغه نور په تکلیف باندې مخامخ شو حاضر کو عدالت نه حاضر کړو ویل وای تسوی د الله کتاب مبارکه وې زمم چې د الله کتاب د الله کلام دی د الله خبرې دي هغه ویل معتزله چې نه دا د الله خبرې نه دي دا الله په اسمان کې داسې رنگین نقش شان جوړ کړو فرشتو زده کړی دي او بیا هغه دنیا ته را لېږلی دي درته نه القرآن کلام الله دا د الله کلام دی او دا د الله خبرې دي دې باندې زما عقیده ده وایي که څوک د دین خلاف وي نو بیا وایي چې څوک د دین اختلاف کوي فهو کافر وایي دا کافر دی ځکه د الله ذات دا ټارګټ کوي هغه ورته دا د الله مخلوق دی د قران مخلوق دی ویل د الله علم دی او الله د الله علم دی کنه دی ویل بالکل د الله علم دی او الله سره دی او د الله پشان دی ویل قران د الله علم دی کنه او د الله علم دی نو دا د الله پشان شو د مخلوق پشان نشو بهرحال
دا خبرې چلیدلې په اخره کې سزا ورکړه ویل دله سزا ورکوي دا په وال ټکولو باندې کېږي هی امام احمد حاضر شو کمزور بدن او دارن عزتمندو تقوا طهارت سره وخت تېرونکې لږه روټۍ خوړونکې کوړه راواغستلی شوه دله سزا ورکوي اول کوړی چې په ملا باندې ووالو ده وویل بسم الله الرحمن الرحیم یا الله ګواه اوسه نن چې زما په تن بدن باندې دا دوره لګي دا کوړه لګي یا الله دا ستا د نوم د وجې نه لګي دویمه کوړی وویلو وی الحمدلله یا الله ستا ډېر شکر دی چې نن په غلا کې نیمګیر نن په غلط کیس کې نیمګیر نور څه غلط مسله کې ګیرم یا الله نن کوال خورم ستا د نوم دپاره خورم زه په دې باندې ستا شکریه ادا کومه درېمه کوړی ویلو ویل لا حول ولا قوة الا بالله یا الله څه چې رسي انسان ته ستا د وجې نه رسي زما په تا باندې اعتماد دی څلورمه کوړی وویلو ویل القرآن کلام الله خیر مخلوق قرآن د الله کلام دی دا مخلوق نه دی زما دا عقیده ده پنځمه کوړی ویل وی قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا وی الله قرآن کې وی چې انسان ته څه رسي د الله د طرف نه رسي یا الله زما ستا په قدر باندې رضا ده زما ستا په رضا باندې رضا ده چې ته د احمد په والو باندې خوشحالېږي احمد هم والو ته ځان ټینګ کړی دی الله چې ته خوشحالېږي بس ما ته قبول دي محبوب خوشحالېږي شپږمه اومه کوړی چې ووالو په لنګ باندې ولګېدو پرتوک باندې ولګېدو پرتوک ته پرېوتلو پرتوغاښې کولاو شو لنګونه وپخوا د لنګ غوټه کولاو شوه چې لنګ غوټه کولاو شوه داسې اسمان طرف ته وکتلې شاګردان یې سترګې پټې کړې چې ای ربا دا سړی خو موږ پېژنو ډېر الله والا دی یا الله ستا در ته ډېر نږدې دی یا الله ته باندې داسې امتحانات راوستو والو ته خو یې ځان ټینګ کو خو شرم او حیا خو یې خیال وساته امام احمد صاحب سر داسې اوچت کو شاګردانو ټول خلکو سر ټیټ کړلو چې دغه ته صدر ته ونه ګورو لږ سات پس چې کوم دی چې خلکو سترګې کولاو کړلې د الله اکبر اوازونه شو الله یې بغیر پرتوغاښ او بغیر غوټې نه لنګ په بدن باندې ټینګ کړی وی چاته تاسو کو جسلی ویل وی ما الله تعالی کو یا رحمان یا رحیم یا ودود یا ذل عرش المجید اسالک بعزتك التي لا ترام وبملك الذي لا يضام اللهم لا تهتكني یا الله ستا په ملک مې د قسم وي ستا په رحمانیت او ستا په جلال او ستا په قوت مې د قسم وي اے الله ما ته ارس قبول دي خو د دې شرم نه مې وساته نن که زما پرتوک پرېوتو که زه په حقه باندې دا خلک به وایي چې احمد الله وشرمولو یا الله ما زما د وجې نه ستا په دین باندې آنچ راشي خبره به راشي یا الله زما لاټ وساته زما د صدر خیال وساته الله رب العزت کامیاب کو بادشاہ حیران شو بس بادشاہ ویلے بس پریدی دا سزا ولا کافی دا پلہر کے را روانو اسحاق شیخ اسحاق بزے کی وی موز کوما دروچی وقت عزت مندو دیرش کوڑی اوالو بیهوش شو چی بیهوش شو پلا ربانی وی ز سائمی ما زما روجه دا وی ز موز کوما وینی پا بدن پرتیوی چاور تیری چی وینی سر همون نکیگی دا امام احمد سے مسلک دادے چی دی سر اودس نماتیگی اغویلی نا حضرت عمر صاحب چی پا موز باندی پا موز کل پا نیزوالی اغو وینو سر موز کو زما وینی دا غنا کمی زم وینو سر موز کوما او دا اللہ دربار کی بدقشان حاضرے گما چاور تیری تعالی دومره صبر څنګه رالی وی زما هغه غل عقیده مضبوطه کړې وه غل ویلې زه په غلا ولاړې ما ویلې زه د الله په دین نه ودرېږم نو ماله شرم راتلو هاي چې کله یو انسان داسې وکړي الله ولا مرتبه څه ورکړه الله ولا داسې مرتبه ورکړه چې کله امام احمد رحمت الله علیه وفات شو د جنازه وا 25 لاکھ کسانو صرف د دې په جنازه کې شریک شو د دنیا زمکی د دنیا سترګي د اسمان مخ د زمکی مخ داسې جنازه مخ کې لیدلې ده نی روسته لیدلې ده کومه چې د امام احمد صاحب جنازه وا اندوان سیکانم د دې جنازې سیل راغلیو بازارونه ټول بندو منډیانې بند وي چې امام المسلمین وفات شوی دی جنازه وا 25,000 کسان صرف د امام احمد رحمت الله علیه جنازې کتلو سره مسلمانان شو 25,000 کسان مسلمانان شو
یو شاګرد رسته خوب کې ولیدلو ویل الله د سره څه وکړه وایي زه رب کائنات ځان سره حاضر کړم مخکیني رستني ټول خلک الله حاضر کړي جنت دروازې کولاو شوې زه دننه شوم ما کتل ډېر زیات خلک انبیا اولیاء صحابه رب کائنات زه چې لاړم ټول پاسېدل زه حیران وم چې چاته پاسېدل وایي ما الله اعلان وکړو چې د امام احمد فرشتي پیغمبران ټول استقبال وکړي وزه حاضر شما او ټولو ته رب کائنات ویل چې دا زما هغه بنده دی چې زما په کتاب او زما د پاره دا تکلیفات برداشت کړي دي دا زما هغه بنده دی وای ما دل چې دوی ته خپل قصه بیان کا هاي وای به انعام صدر کو وای رب کائنات ویل چې احمدا تا د پاره خصوصي دا انعام دی چې د نن نه پس به روزانه بغیر د حجاب نه زما زیارت کې بغیر د پردونا روزانه داستا انعام دے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکلی دی پا عراق کی دا دفن دے پا عراق کی بغداد کی دا قبر دے وی 3.5 کال بعد یو عالم وفات شو من خخولو چې ال دې خخولو د امام احمد صاحب د قبر نه خاوري راتوي شوي وی منګه او کتلو د امام احمد صاحب ګیره او مخ مبارک او کفن پورې ټول سيزونه صحیح سلامت پراتو اکه عالم چې لاندې بل عالم کوزو وی هغه په ګیره باندې او په مخ باندې الله سب کوالو داسې زندگی عزتمندو علماء تیر کړي نن عزتمندو روجه تیر شوا اختر تیر شو اوس مدارس کولاویږي دغه د الله دین پڑھاویږي او د الله رب عزت کتاب پڑھاویږي نو راشه عزتمندو دغه خپل یو بچی سوالو په دې کې د پیسې سوالو په دې کې یو نوسه داخل کو چې سبا د قیامت پورې ستا بچیم د امام احمد صاحب سره په یو صف کې ولاړی ستا بچیم د امامانو سره د انبیو سره په یو صف کې ولاړی ان شاء الله خپل بچی په مدرسو کې داخلو کنه ان شاء الله الله دې موږ تاسو ټول عمل کولو توفیق راکړي امين یا رب العالمین سنت کوي